کتونکو علب خان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. دا ټیم څه 3 بجې کیدونکي دي. مونځ هم په حاجي آباد شریف کې وکړو. ضروري مې غوښتل چې یو مختصر شان پروګرام چې کوم دی په آستانې باندې وکړم. پهر کشمیر عاشق رسول حضرت مولانا محمد امین باباجي صاحب چې دا مزار شریف دی او د دې جمعې په مبارکه ورځ باندې د پښتونخوا د پاکستان د لرې برې نه خلک راځي، په دغه مزار کې حاضري کوي، باباجي ته دعا هم کوي او باباجي چې کوم دی د خپلو دعاګانو وسیله هم ګرځوي. باباجي صاحب یوه داسې ستره هستي چې په حقیقي معنو کې چې کوم دی عاشق رسول او الله پاک په ډېر زیات چې کوم دی نو مهربان او په دغه کور کې تاسو وینئ نو په دې کې د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم ویښته مبارک موجود دی چې هر کال عرس کیږي. د باباجي صاحب 3 زامنو او د هغوی په نوسو کې چې کوم دی ډاکټر محمد شفیق صاحب چې هغه دې وخت کې ناست دی. دا د ختم القرآن سلسله روانه ده، شاته ګورئ جي، شاته دې کې مونځ وشو او باقاعده چې کوم دی د ختم القرآن سلسله روانه ده. دې ځای کې غټه جمع وشوله، د هغې به چې کوم دی نو هم درته په دې کې لږ پوټیج دغه کوو. خو ما صرف د حاجي آباد شریف دا موږ ذکر کوو. د حاجي آباد شریف نه چې کوم دی 400 ته، سوات ته، ډیهي خان ته، داسې نورو ځایونو ته چې کوم دی دا کوم خوراکي توکي ځي او بیا حاجي آباد شریف ته چې راځي چې دلته کې په ډاکټر محمد شفیق صاحب الحمدلله صاحب یا په دغه خاندان باندې دغه ټول خاندان ډېر ستر خاندان دی او دلته کې خلک راځي. د هغې غټه وجه دا ده چې باباجي صاحب چې کوم دی هغه مزار ته هم بوځم. دلته کې چې کوم دی نو هر وخت نه یوازې د جمعې په ورځ باندې بلکې داسې هم چې کوم دی نو دلته کې خلک راځي او دا د باباجي صاحب چې کوم دی باقاعده دلته کې تاریخ چې کوم دی مجاهد اعظم کی وفات چې کوم دی نو دا په 31 مئی 1958 کې چې کوم دی دوی دلته کې خاورو ته سپارلي شوي دي. باباجي صاحب د کشمیر په جهاد کې او دغه شانتې د باباجي صاحب اشعار چې کوم دي نن په هر محفل کې د پښتونخوا په کوم محفل کې چې تاسو یو نوی نعت یا تاسو نعت خوښوئ نو هغه شعر به چې کوم دی د باباجي صاحب وي. او موږ دغه یو موږ ډاکټر شفیق صاحب نه چې کله اورو د جمعې په دغه ورځ باندې نو وي زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه د رسول په ایه قدمونه دومره خواره نه ده. زمونږ باباجي صاحب چې کوم دی نو دی په هغې دغه کې باقاعده چې کوم دی پیدل ګرځېدلو او عاشق او د الله پاک یو مهربانتیا ده پې دا دلته کې باقاعده خلک راځي او دلته کې چې کوم دی دا خانقاه ده، دلته کې باقاعده غټه مدرسه ده، یو ډېره لویه مدرسه ده. دې ځای نه خلک خوړدوړي، دلته کې باقاعده لنګر چې کوم دی هغه هر وخت هغه وي او ورسره چې کوم دی نو دلته کې دا مدرسه ده، دا غټه تاسو وینئ که نه دا مدرسه ده. بیا چې کوم دی دې نه لاندې تاخانه باندې مدرسه جوړیږي، ورسره چې کوم دی نو دا غونډ ځای چې کوم دی نو په دې کې باقاعده کار روان دی، انډر کنسټرکشن ده. استازو په تعاون سره چې باباجي صاحب سره مینه ده او زه هم دننه زه خپله دغه جومات چې کوم دی نو هغه هم درته ښیم، خو جمع دومره زیاته وه چې زما سپلی پکې هم بېدرکه شوي دي نو زه به د خپلو سپلو خو هم غم کوم. دننه ورته نن د دغه جومات هم سیر کوم، دغه هم درته ښیم. هلکه خمزه زما سپلی چې کومې دي بېدرکه دي. دا وګوره جي شفیق صاحب باقاعده ناست دی او دا دلته ختم القرآن سلسله روانه ده. دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول چې کومه میاشت ده د هغې په دغه کې دا زوړ جومات چې کوم دی د باباجي صاحب دا وګوره جي دا ډېر غټ جومات دی. دا دلته خو شاته بل نشته که نه ښه نو دا تاسو وینئ چې بس صرف مې ورته دا ښوده. نو مختصر شانتې خبرې وې انشاءالله په باباجي صاحب به سره بیا نورې خبرې اترې کوو. ډېره مننه، خوشحاله.